بسم الله الرحمن الرحيم. باب شروط الصلاة التي تتقدمها. تتقدمها بيلك دا باب دی په شروط هغه کی چې داغه مقدم کول به مون ضروري دي. شرط د شی بشه مقدم نه مقدم بویدا. تاسو ما ته لګو ورې دي قدرت په حشیه باندې زبردست باس لیکل دي او د منګ منطق کیم کو چې کله یو شی د بل سره متصل وي تعلقي نو خالی بني. دا شی اول به شی ثانی کی داخل وي یا بتر نه خارجي. که داخل وي به تر رکن ویل کیږي لکه سجدا رکوع قرات دا ارکان صلات دي. او منګ وایو قوام مرته منطقي کې وایو د تعریف جز چی ناطق او حیوان دې ته رکن وایي فرض وته منګ وایو. دیم نمبر کته خارجي خالی بنوي موثر به دویم کی کنه کپکه موثر وو به وته علت منګ وایو علت او دویم تمالول وایو. لکه نکاح موثر ده په حلت نکاح علت ده حلت معلول ده. دریم کچری خارج او موثر نو خو فی الجمله شی اول مفزی و شی ثانی ته سړی رسولو په ورته سبب ویل کیږي. څو ورته وای موثر نه به مسبب کې البته رسی دی مسبب ته پوړی دی چتا رسی دې ته به څه وی سبب لکه اوقات د بار د صلات وقت راشي نو استمون ته رسیدل شي. څو شو درې منغوي وقت سبب دی. څلورم نمبر چې خارج وي موثر هم نوي مفزم نوي نشي ثاني په موقوف دی کنه کوي نو دا شرط دی. او که په شی ثاني موقوف هم نه به وت علامه ویل کیږي شرط لکه دا او د زی پاک او کپڑے پاکي د مند بار او علامه لکه اذان ویږي. تاسو به حقیقت او مجاز بیان چې کله د مجاز تعریف وشي کنه نه به ور بس اعلان دي لاندې بشراشي او سبب لغوي په دوه قسمه دي. سبب لغوي څو قسمه دي دوا یو الاتصال بین العله والمعلول دی او اتصال بین السبب والمسبب دی. تاسو دا ځای ویل کنه کنم دی ویلم دی حقیقت با سم نه دی ویل وښه لکه ماته دا خبره ته لګه کومه. اصل کې مجاز مرسل مجاز په دوه قسمه دی. یو استعاره دا او یو مجاز مرسل دی. دا څه ده کنه تشبیه چوته وي استعاره ته مجاز مرسل به 24 علاقې دي. نظم مصنف د اسامی چې موږ مصنف وایو هغه په دوه اکتفا کړی د بری 25 کې. یو اتصال بین العله والمعلول او بل اتصال بین السبب والمسبب. نو علت چاته ویل کیږي دا اوس تعریف واورېخه چې دوه شیانو کې شی اول په ثانی کې مؤثر وي او شی ثانی وجوبا باغي موقوف فی چې مؤثر شو وجوبا بتم شو موقوف شو. وجوبا موقوف معنی دا ده چې څنګه شی اول موجود شو شی ثانی برازي نکاح وشو خزه حلال شو. وجودا نو انا چې ترڅو شی اول نه راغلی شی ثانی سره راتللی نشم د قیو علت دی. نو او سبب چاته وی چې شی اول شی ثانی کی موثر نه البته مفزی ورلا رسیدي ورلا چې موثر نه دی نو شی ثانی نو وجودا موقوف دی بدی او نو وجوبا دا سینه ته چې سبب موجود شو مسبب دی موجود شي په وړي موجود شو لري او چتم مخېږي دا څه ده کنه. او دا سم نه دی چې وجودا دی موقوف په بل سبب به موجود شوی کنه سبب او علت معنی پوهه شولې به علت او معلول کې اتصال قوي دی قوي د وجنه یو بل استعاره کولای شي او سبب او مسبب کې کمزور دی. نو که سبب ذکر شي مسبب مراد کولای شي او که سبب ذکر شي سبب نشي. یادم می کنه صاحب دی هدايه مونږ ته دا نه وایي چې دا علت دی یاد ساتي یا دا سبب دی دا څه نه وایي بس دا الفاظ وایي دا مباشر دی معنا صاحب علت ته مباشر ویل کی او به دا وایي دا متسبب دی صاحب سبب ته څه وایي متسبب او بل ټکی په څوره صاحب دی هدايه زته فرق د علت او د معلول ترمنځ بیان کوم. د علت او د معلول د علت او د سبب ترمنځ د علت او د معلول ترمنځ واسطه نه نکاح ډایرک علت او د سبب او د متسبب د متسبب یعنی سبب او مسبب یما سبب او مسبب ترمنځ واسطه یک علت وی لکه د ما دغه ته وګوره
دا سبب دی دا مسبب دی منس کې واسطه قیلت وی لکه شراء او بوزع د حلت د بوزعی سړی وینځوالي وته کولی شي کنه دلته اصل کې دا وینځ اخیستل لا شراء سبب دی د حلت د ملک بوزعی د حلت د بوزعی د پاره ولی منس کې واسطه د شراء سره ملک رقبه راځي اق ملک رقبه سره به حلت د بوزعی راځي د منس کې څه شوله واسطه صاحب دی دا سی ویجی وی دا سبب دی ځکه واسطه منس کې موجوده ده او وی دا علت دی ځکه واسطه نشته بس دغه باندې اکتفا کوي دا براله راځي د خیره تاسو پوهیږئ نو باب شروط الصلاه به تاسو ماته لغوک شيخه یو وجوب ویخه نفس وجوب ورته وی یو ته وجوب ادا ویلې کیږي یو د څه وی چې شی سره واجب شي ادا در باندې نه د لازمه او یو وجوب ادا چې ادم در باندې لازم شي دا د نفس وجوب نه پس راځي او کله دواړه یو ځای راځي دا مسامی کله چې د وجوب فاسده او کرای شي کنه وجوب فاسده نه دی ویلي ویلیم دي کنه هغه د یمین بباب کې چې کله قسم کې کفاره ورکه مالی وي ورکه او جانی مالی کې به د سید او جانی کې د سید د قصال ته کنه وخت شي وتورکه کوي نما ویل یو نفسي وجوبي لکه نصاب مالک شولې زکات واجب نفسي وجوب خو ادا کله لازم چې کله کال تیر شي دې سلیمانی ما کتاب خرڅ کو او مېش پس به دا روپۍ راکې نیټه مقرره شوله مېش نو نفسي وجوب د پیسو بیراله مال به راکې ادا نه دراغره ادا وکړه راځي چې کال پوره شي ال زکات کی ادا بدل تکل راځي چې نیټه پوره شي عوام ته نفسي وجوب د پاره سبب ظاهري لکه وخت وجوب ادا د پاره سبب هغه د بار سبب شي کنه وجوب ادا پر هغه امر اقیم الصلاه منز قائم کا وجوب ادا الکه پیسې مرا کمیش پوره شولا دا وجوب ادا سبب دی څه شي نشو نفس وجوب بل وجوب ادا به د نفس وجوب د بال خپل شرایط هغه شرط که موجود شي کنه ما مته حج کې ویلو شرط که موجود شي نو نفس وجوب راځي کني د سره وجوب راځي نه او ځین شرایط د ادائی نفس وجوب بي خو ادا شرایط نه موجود نو بس ادا نه راځي او ځین شرایط به د سي چې د صحت ادائی کادا و کې ال وسې کې چې شرایط موجود دي نو وی نفس وجوب د لپاره شرط د وجوب ادا لپاره شرط د صحت ادا لپاره شرط تاسو دې شرایط کې وګورئ موږ ته یو شرط بیان شو مجموعه و شرایط را د بیانې ښه څو یو را ته بیان شوی چې وخت هغه د نفس وجوب شرط چې وخت نه وجوب نو او دلتا دسي وي يجب على المصلي ان يقدم الطهاره من الاحداث كم کس چې منځ کې باغه واجب ده چې طهارت راولي احدث لري کی ندلته درې بیان کړه د بدنم د کپړونم او د زینم حدث لري کی کپړې پاک بدن پاک زې پاک نه څه کنه دا درې وړه شرایط د نفس وجوب نه دي دا د صحت ادا دي ادا بدله سې کیږي چې دای پاکي پوهه شریف نو مجموعه څو شرایط څلور شو یو وخت تیر شوی او درې دادی ګورې وتا یجب علی المصلی واجب دی په مصلی منځ گزار معنی یقدم چی مخکی کی طهارت من الاحداث د حدثنا جنابت لري کی ک جنوب وی بیودسی لري کی ک بیودسی ول انجاس یو نجاستون لري کی د کپړې نه د بدن نه د زینا درې دي کنه علامه قدمنا ود دې مخکی بیان شوی قال الله تعالى دلائل اور الله تعالی فرمایي وثيابك فطهر او کپڑے دی پاکی کا وثيابك فطهر ثيابك ناس معنی دا ازمن علماء د دې نه استدلال کوي چې کپڑے منځ کې ادي امنګ دا خبره کړې و چې عبارت النص کې د منځ په منځ کې د کپړو د پاکوالي حکم دی عبارت النص ته عبارت النص خو به نه کنه ماسیق الكلام له اريد به قصدا هغه حکم چې کلام ول هغه حکم چې کلام ول چلول شوی قصد شوی دغه ته ویل کی دغه شان دی او دا بدن پاک او زی پاک د دلالت النص نه دی چې کپڑے پاکواله لازم شو کنه نو بدن غو په طریقه ولا دلالت النص اوف من دینو وهل ضرب شیر شتم په طریقه ولا من یادم شي کنه په میدا بس کړه مخه خجی البته ځینې علما د دې معنی کوي وثيابك فطهر او اعمال لپاک قدریان او بدعات نه ښه دین پاک دا مطلب دی موږ پرون مشکات کې حدیث ویلو ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ چې وفات کېدل او کنه نو نوې کپڑے راو غختلې
او به ویل چې نبی علیہ السلام نے اوریدلی چې خلک را پاتېږي په نوو کپړو کې ور کوم کپړو کې مړي باغې کې ور پاتېږي حالانکه علما فرمایي چې داسې مسله نه ده نبی دې حدیث سره څه کې نو هغې ګڼ جوابونه کړي دي چا دا ویلي ابو سعید خدري رضی الله عنه صحیح نه دی پوه شوی معنی داسې ده نو کپړو کې ور پاتېږي خو کپړو کوم کپړو کې چې وفات شي باغې کې ور پاتېږي اصل کې حدیث څه دی ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنہ داسې بیان وکړو ما د نوې کپړې ذکر او وختلې داسې معلومیږي دا ټکي نه دی ویلې چې ما ذکر او وختلې خو ظاهر کې داسې معلومیږي چې ما د نبی علیہ السلام نو اوریدلی دي چې سړی کوم کپړو کې وفات شي باغې کې ور پاتېږي نو علما وایي هغه صحیح نه دی پوهه مقصد دا دی د نبی علیہ السلام د نور حدیث پرانا کې وایي چې کوم اعمال باندې وفات شي هغه اعمال کې ور پاتېږي نو ثيابک وطهر معنا د اعمال ثياب معنا اعمال یادې خدا خبره چې کمزور شان معلومیږي ابو سعید خدری خلی صحابي او صحابو کې فقيه صحابي هغه څنګه دی پوهه نه چای بل ډیر زبردست معنا کړی دا وساسم خبره رااله هغه ویل کپړې راوړی چې وای غوندما به ور سره د خبرو کې د استحدیث وریاد شو خبرو کې دا نه چې د خپلې مسلې د پر دلیل جوړي چې مازه کا کپړې راوغختل نه ناسي حدیث وای نبی علیہ السلام دا سی ویلي دي برحال ګورئ وقال الله تعالی دا خو دې خبرې دلیل شو چې کپړې پاکواله یعنی د انجاسونه پاکواله احداثونه سره څه دلیل دی الله تعالی فرمایي وین کنتم جنوبن کې شریتا سو جنوبین بزان خپاکه دا د بدن پاکواله را لید احداثونه نو څلور شرایط وقت دغه شان بدن پاک کپڑے پاکي مکان پاک پنځم شرط ستر عورت لګ برو غوري عورت چې بمونس کې ښکارو مون کېږي عورت بپټي نور خبره کو ويستر عورت بپټي لقوله تعالی د وجد الله تعالی د قول نه د حکم بیانو خذو زینتکم تاسو ونی سیخ خپل زینت عند کل مسجد په وقت د هر مسجد کې الکه دی آیات کې دوا مجاز شوی دوه څه شوی دی خذو زینتکم خپل زینت ونیسی ذکر د زینت دی زینت حال مراد ترنه محل زینت دی کپڑے دی مراد دی ذکر د حال دی مراد ترنه محل لکه کپڑے محل زینتی کپڑے خلک چې خې زینت د پاره نام د مجاز مرسل په علاقو کې راخه ذکر د حال مراد ترنه محل 24 علاقې دي خذو زینتکم مجاز تعریف خود ارزی کنه او دي څنګه لري كل لفظ اريد به غير ما وضع له هر غلط غیر ما وضع له معنا به کې مراد شیخ به ور پسې ویل اتصال بینهما اتصال به د معنی حقیقي مجازي ترمنځ کم مانن او ذاتن یعنی صورتن مانن به یو یا بچوي ذاتن به مانن او ذاتن پیژنې چاته وي اتصالي مانوي اذا مسلم اسم بکراله اتصالي مانوي اتصالي سوري یعنی ذاتی اتصالي مانوي دي ته وي چې معنی مجازي شریکي د معنی حقيقي سره په یو معنی ثالثه کې او هغه داسې معنی چې هغه حقيقي معنی کې موجود هم یو مشهور هم وي دې اتصالي مانوي وي چې معنی مجازي لکه شجاع سره دا شریکي په معنی حقيقي سره ازمري سره په یو درېمه معنی کې چې هغه شجاعت ده او دغه درېمه معنی په دغه حقيقي معنی کې شعر کې موجود هم یو مشهور هم ده پکې درسي اول اتصال کوم یو دی سوري چې صورت د معنی مجازي متصل دي صورت د معنی حقيقي سره په یو نوع د اتصال مجاورت باندې لکه سبب او مسبب او علت معلوم تاسو پیږئ کنه وګورئ لکشان یقول خذوا زینتکم خپل کپڑے عند کل مسجد دلته به مجاز ده عند کل مسجد ذکر د محل مراد ترنه حال دی الټه شوی الته مخ کې ذکر د حال او مراد محل دلته ذکر د محل مراد حال عند کل مسجد نه یادی صلات یادی ذکر د محل مراد ترنه حال له معنا خذوا زینتکم تاسو کپڑے ونی سي کپڑے عند کل مسجد په هر منس وخت کې اے ما یواری عورتکم هغه شی چې هغه ستاسو عورت بټي عند کل صلاتین یادی وقال نبی علیہ السلام فرمایي لا صلاه لحائض
د حایز منځ نه کیږي الا بخمار مگر په لپټا پرده باندې حایز یاد کړل او که حایز منځ کوي څه حایز منځ غره سره نه کیږي بھائی حایز نه مراد هغه خزر چې حیز راځي به ذکر د حال له مراد تر نه څه دی او که دغه دني وخت سی وایا حیز سره بلوغ لازم دی څوک و ذکر د ملزوم دی مراد تر نه لازم دی ښا لا صلاة لحائد معنا لبالغة ورسیلی کلی لبالغة وس خبرو بس خبر راځي نو د قدی ته بره ګوره صاحب د هدایم داسې کوي نو خبرو بس خبره کوي پنځم شرط او عورت په پټي مونږ کې داسې دا وساته دا وایا کنه چې دا عورت کم دی نه کم ځای پورې دی غوښ شي جی د سړي عورت چې کنه نوم نواله تر غټنو پورې دی نوم پکې نه دی داخل حنا په بنس باندې غټنی پکې داخلي دي زمونږ فقهاو لیکلي څلور اته اعضاء عورت دی یو سړي شرمګا تشبول والا یو دو خصوصیتین څو شو درې شو یو د ډک بولو والا شرمګا ده څلور خصوصیتین ځان له حساب صحیح ده خصوصیتین ځان له حساب څو شو درې دو بتونونه دي او دو کوناټي دي او یو نوم نواله تر دې شرمګا پورې کومه یې سره ده اته ازادي دا به منځ کې پټه ښه کمونس کې خکاره شو څومره خکاره شو څومره ټیم خکاره شو مونږ نه کېږي لکه به انتظار کوو ورته یومې شپه چې دا مسله مې یاد شي وګورئ وعورة الرجل ما تحت سرته دا لاندې د نوم نه شروع کېږي الا الرکبه تر غټنې پورې غټنې ته موږ څه وایو زنګون سترګو ته وایو څه لقول علیه السلام عورة الرجل نبی علیہ السلام فرمایي عورت د سړي ما بین سرته د سوري په مابین کې اله رکبته تر غټنی پورې دی اعتراض په کوي اله خو چې دی اله دا خو د پاره د سرازي غایې ده کنه غایې د بار راځي او غایه په مغیا کې نه داخله نو په کار د غټنی په کې داخلي نشي نو منګ احتیاطاً داخله وکړه احتیاطاً ولې دلایل به موجود دي تلوکشه ويروى ببل روایت کې دا سره غلي ما دون سرته حتى تجاوز تر دې چې متجاوز شي رکبته د غټنې نه ګوره ته غټنې بګرا واستره ځکه مونږ ویلل تا غایب مغیا کې داخله کړي او بل بس واورا وبهذا يد صفات هون شو كان نو موږ اله په معنا د معالوخه حتی د وجنا وبهذا يتبين بدي باندې واضح شول ان السرة ليست من العورة نم خطبار شو ما بين السرة ویل یا خطبار شو البته امام شافعي رحم الله من خلاف یو او نم بګ داخل او غټنی ته خارج دي من وای غټنی داخلي دي نم خارج دي عورتنا خلاف لما يقوله الشافعي رحمه الله والركبة من العورة دا عورت دي خلاف له ايضا دي کوم دغه خلاف ثابت دي وكلمه الى سره سکه وخت ما خبره وکړه الا الركبه ویلې دي وينحملها على كلمه مع من الى حملو په کلمه مع باندې مع الركبه ولذا سکه یا رات بر روایت کې حتی راغله دي عملا بكلمه حتى ذکر حتى چې تجاوز وکړي د سی ویلې دي وعملا بقوله او یو بل دلیل مشتری چې موږ رکبه داخله یو خو حتی یو روایت کې راغلی د نزدک اله په معنا د معلو او رکبه داخله او بل روایت کې د سره راغلی الركبه من العوره عورت کې شامل دی وای تاسو په شولې بس د خزي عورت د کم ځنه کم ځای پورې دا خو د سړي خبره ونه ما ته لغوک شي جی د خزي عورت چې مخ نه دی لاسونه نه دي سره تر دې مړوند پورې او یو روایت کې قدمونه دا درې وړنه دي نو ټول بدن عورت دی را بمونس کې پټي کخکاره پاتې شمون زینه کېږي څومره خکاره څومره ټیم ای بیان پاتې دي وبدن الحرة كلها عورة بدن د حر ټول بټول عورت دی الا وجهها مخ نه دی وکفیها او دا لاسونه نه دي منس کې دی ښا دانه چې بل ورته کتل امشي کتل نه یادای کتل کې هغه عضو ته کوم یو عضو ته چې کتل شي نو کتل د بار دو شرایط دي ښا عضو ته کتل د بار څو شرایط دي دوا تاسو له ګور یو شردا چې عورت نه دویم شردا چې شهوت نه څنګه نو د مخ او د لاسونو قدمونو نه علاوه کتلو کې شهوت نه منې دي ځکه عورت دی او مخ ته کتلو کې صحیح د عورت نه د بل ټکي غشته کنه شهوت
شهوت دی دغه د وجه نه بهر حل پکې داخل لخه نه به ته ګوري به مخ په پټي زنانه دلته مقصد دا دی چې زنانه مخ کارو په منځ کې ټیک دا مطلب دی دا نه چې خلکو د ښکارا کوي فتنه د رحمان بابا وای کنه که بزرګ کې صاحب نوي دا شرط دی که شری بزرګ کې عیب نوي نو خو مختبه کتو کې ګنا نشته که شرط داري چې عیب نوي خو یې بینو د څوکشتره چې سره کې څه نه چې نه به ګوري سلا چې ګوري خوده کنه نو دا څنګه ده وګورئ وقفيها قول عليه السلام نبي عليه السلام فرمای المرأة عورة خزع عورت دي مستورة منی عبد الحی لکنوی رحمه الله رات کړي حدیث کې دا مایمون مندلو و استثناء العضوين استثناء د دوه عضوین وکړه کتاب کې ښه وجه سره یار پکار دا مورد چې حدیث کوي المرأة عورة طول عورت نرسي وي وجه للابتلاء بابدائه ما خزه چې دا د دې ابتلاء عامه ابتلاء ده بابتدائه ما دې بخکارا کولو یعنی محتاج ده چې ښکاری کې داسي وایا مجبوری ده قال نبی علیہ السلام فرمای وهذا تنسي قال رضی الله عنه صاحب دې فرمای وهذا تنسيس دا نسته بده خبره ښه چې قدم چې قدم دا مورد ده ځکه الته صرف دوه اعتبار کړ کنه نو قدم به مستثنا منه کې پاتې شو عورت شو وهذا تنسيس على ان القدم عورت قدم عورت د منځ کې به پټي منځ کې خرابات چې مونږ نه کیږي داسې مسله شوله البته امام حسن د امام سیم رحمه الله د امام سیم رحمه الله نه روایت کړی دی چې قدم عورت نه دی او هغه ته راجح ویلي ويروى انها ليست بعورت عورت نه قدم هو الاصح دې ته صحیح ویلي وایما عبد الحی لکنوی رحمه الله فرمای اوله مشامیم دا چې فرمای چې پټي بهر حال بکار دي چې پټي احتیاط بده کې دیکھا اوس سوال داري چې هغه خبر را لکه عورت څومره ښکار شو مونږ باندې کیږي تاسو ما خبر پوهیږئ کنه عورت پټول فرض دي کنه نو چې څومره ښکار شو مونږ باندې کیږي نه د طرفین اورای مفتاوی د هغه دا کله عضو څلورم ایسه به مونږ کې ښکار شولا دا ټکه مسره وای څلورم ایسه یا زیتا او درې پیری چې سبحان ربي الاعلى څومره ټیم کې ویلې کېږي دومره ټیم ښکارا شولا نو ما دوه خبرې پریخي وي څومره عورت ښکارا شي څومره ټیم ښکارا شي نو بس جواب چورب ای عورت یا زیات ښکارا شي دویم چې درې پیری سبحان ربي الاعلى ادنى ركن صلات ورته ویلې کېږي دومره ټیم ښکارا شي لمن ماتيږي نو کله ربع ای صوب نه کم ښکارا شي اگر که کثیر ټیم ښکارا شي او یا قلیل ټیم ښکار شي د درې بیر سبحان رب اعلان کم اگر که کثیر عورت ښکار شي به سباق نه کوي معنی منځ فاسدیږي نه نور باق کوي تاسو باندې کې منځ فاسدیږي نه ما په دې دوه جملې پوه شولې سم ویل کورت لک ښکار شي مدعی کثیره من فاسدی او که مدعی قلیله وي د درې بیر سبحان رب اعلان کم ویلو په مقدار او ګډیر ښکار شي هم سباق نه کوي مطلب ربع او ربع نزيد ښکار شي من فاسديږي نو دوه قیدو عورت ډیر ښکار شو معنا ربع یا عضو او ډیر موده ښکار شو یعنی سبحان رب الاعلى درې پیری څومره ټیم کې ویلې کېږي دومره یزيد به من فاسديږي وګورئ نه د طرفین راي د امام یوسف رحم الله وی ربع یا عضو نه د نصف عضو نه چې زیات ښکار شي کله نصف عضو نه کم ښکار شي به خیر دی وی فإن صلت كمن خزي وكو وربع ساقها مكشوف او ربع د پندای داغي دا ښکاروا او ثلثها يا ثلث عيسى دري ميسا تعيد الصلاه عند ابي حنيفه ومحمد رحمه الله دي دواله وی چې بس مون بو بس کوي ځکه ربع كله ثلث ربع به حکم د کل کې دا ثلث به کل کې کثیر دی معنا وان كان اقل من الربع وكذا ربع كم بقليل دي به سباق نه کلا تعيد امام یوسف رحم الله فرمای تاسو ډیر سختی کوي لکه سانتی او کوي لا تعيد ان كان اقل من النصف مون به دوباره نه کوي که شری د نسب نه کم ښکار شي نه نسب نه چې زیات شي کثیر دی هغه سوې چې ربع شي کثیر دی دغه دلیل دا دی تاسو لږ ماته متوجي شي دا زید او کم دا متضاد نه دي یو شی چې کمیږي بل زیتیږي یو چې زیتیږي بل با کمیږي
نو نسب دا کار کولی شي چې نسب نه زیات شي مقابل کم شي چې نسب نه کم شي مقابل زیاتی نو که عضو د نسب نه زیات ښکاره شي دا زیات ځکه مقابل کم دی کو د نسب نه کم ښکاري نو کم نه ځکه مقابل څه دی زیات دی لنډه دا هغه وایي که عضو نسب نه زیات ښکاره شي علم نه کېږي فاسدېږي دا کثیر دی لأن شیء انما یوصف یو شی موصوف کېږي بالکثرت باندې اذا کان ما کله چې وي هغه شی یقابلو چې د په مقابل کې وي اقل منه د دې نه څه وي اقل وي اذ هو من اسماء المقابله ذکر دا دواړه د اسماء مقابله ندي وفي النسب ها سوال لا پاتې شو نسب سره به څه کوو که نیم ښکاره شو نو به امام ابي يوسف رحمه الله وایي به واورئ که د نیم نه زیات عضو ښکاره شوله د کمی پټول چې ضروری دي منځ فاسد او که نسب نه کم و نه دی فاسد اعادې ته ضرورت نشته سوال که نسب ښکاره شو پوه شئ په دوه روایت لري یو دا ده چې نسب په حکم د کل کې دی نسب نه زیات کې دی داسې ووایه لہذا مونځ نه کېږي بل دا ده چې په عقل کې دی مونځ کېږي اعادې ته ضرورت نشته وګورئ وفي النسب عنه روایتان امام یوسف رحمه الله نه بنسب کې دوه روایت دي څنګه اول روایت چې نسب کثیر حساب کړی دی څه حساب کړی دغه دلیل فاعتبر الخروج عن حد القله اعتبار ورکړی دی خروج لره چې کله د قلت نزيد شي تاسو وګورئ چې کله د نسب نکم او قلیل لیکنه څه دی که نسب نکم اورت ښکاره شو قلیل دی خو که نسب شو قلیل نه ووتو کنه ووتو کنه نګه د دې ته وګورئ چې د قلیل نه وتل زیتی نو بس چې نسب شو به کار د چې زیت حساب شي لکه قلیل نه ووتو پوهېږئ که نه او بل روایت څه چې نسب کې خیر دی هغه څه وایي وایي کثیر هله دی چې د نسب نه وځي دلته خو لا نه دی وتی ته وګوره او عدم الدخول فی ضده یا دا چې داخل لا نه دی په ضد کې په ضد کې ضد کې یعنی کثیب نه دی جوړ شوی لا لہذا من نه دی فاسد شوی مسکل فاسد چې ضد کې یعنی کثیر خوشي کنه اذا كان ما يقابل كم دور رسیدلو ولهما دا غو ډول دلیل دار چې ان ربع تاسو ماته لک متوجه شي طرفین ویلی ربع شه دا ربع ورت خاره شو دا رسل ک ټول خاره شو به منفسدیږي وجه اکثر احکام کې کتا سو ګوري من ربع له حکم د شاور کو کل لکه ما سکی وګوره دا شان نور قسی ولهما ان الربع شدا يحكي دا حکایت کوي حکایت الکمال د کمال حکایت یعنی دا بیان د کل کوي كما في مسح رأس کی ورا والحلق څوک چې سر څلور مې سو خري احرام نوزي بس کافی ده في الاحرام ومن راى وجه غيره بل ورا یو سره یو کس مخ ویني د غاړې نه لکه وس دا سره ماته ګوري کنه زميني به خلکو ته وای ما ولیدلو حالان کې نمخ څلور مې سو ولیدل شو لا به وای ما ولیدلو والله می چې و مې لیدلو وای معلومیږي ربع حکایت د چانه کوي کل کوي عرفا ومن راى وجه غيره څوک چې ویني مخ د غیر يخبر به خبر ورکي عن رؤيته دغه لیدلنا وان لم يرى اگر کدی نه لیدل الا احد جوانبه الاربع مگر یو طرف د اربع څلور اطراف نه یو لیدل معلومیږي ربع باندې حکم د چا لګي کل اخطاء والشعر والبطن والفخذ كذلك ويخطاء خيټه پتون هم دغه شان دي کدی کې ربع خارش ولا طرفين وي به پکې مون فاسد او کرو بینه کم بس به خیر ده خو نه به ښکارا کوي یعنی على هذا الاختلاف په دې اختلاف بنا دي ويخطا خيټه فخذ کده نسب نزيت على منفاسد ده کنه نسب نکم نه ده فاسد امام یوسف رحم الله وای او وای چې ربع نزيت شو فاسد ده کم نه ده لان كل واحد عضو على حده ځکه موږ ویلو ده هر یو عضو ځان له ربع پکار ده یا امام یوسف رحم الله وینه سم نزيت پکار دی او دا ځان له عضو دي کنه ځکه هر واحد بدی کې عضو د ځان لا خو اختو کې لګه خبره تاسو لګ بر وګورئ د اختلاف په کوم ویختو کې دا باغ ویختو کې جرسن لاندې رغلی د زنانه اختغا یادي کم چې بسر د بر لګیدلې دي کنه هغه کې اتفاق دی چې کې لګه مخرج مون نه کیږي ویږي کنه هغه اختلاف نشته دی د سر نه چې کوم لاندې رغلی دي د امام یوسف رحم الله نه سب نزيد وي وغه ربع یادي والمراد به مراد بشار سره النازل من راس كم شل سرنا لاندي هو السيوم دا سيدا وانما وزي غسله في الجنابه او سوال او جواب به شکل دا د سرنا لاندي اختچ دي کې اختلاف دي شاورت دي کنه سرمانی چي دي خو بهر حال دي
تاسو ګورئ چې لیکلي لا لأنه عورة بل لأن النظر إلى الشعر فتنة دغه وجه دا اصل کې وایي کوم چې سوال لري چې د سر نه کوم لاندې اختر غلي دي چې عورت نه دی څلور مې سخاره نه کوم خاره شو خیر دی نه پکار دار چې غسل کې وینځلم نه وکنه حالان کې غسل کې خو وینځ قرآن مې ویلو وإنما وضع غسله في الجنابة شکل کم اختر سر نه لاندې راغلي دي ته وی چې لکه د سر معنی کې مختری د غیب حکم کی هغه حکم ورته ورکو کنه یار هغه حکم ورته ورکو خلم دې کنه نو سوال داري چې غسل په مسله کې خود سر نه کوم اختلان دی راغلي د هغه غسل خو نه ضروري معلومی کې دا د بدن نه دي او دلته حسابه سوال پوه شوي جواب کوي وانما وضع غسله في الجنابه لمكان الحرج او حکم لري شوی دی د وینځلو په جنابت په مسله کې ځکه حرج دی به چې موږ ته وې دا مینځه کنه عورت دی نور د بدن حصہ ده او موږ شل د غسل کې وایو مینځه حرج د وجنه وګورئ والعوره الغليظه والعاده الاختلاف د عورت غلیظه په دغه اختلاف دی شرمګه ربع نه زیات ښکار شول طرفین وی منفاسد امام یوسف رحم الله وی نسب نه زیاته د خزي شرمګه د سړی مخ کې شرمګه شاته لټول یادې خار بیل بیل به حسابه ابه مسله ور سره آمده ځان لدینه یادې بلته یادې کته د غریوان کې خره کېدل د شی دی چولې وا خیر دی بل تخکار نشي او که چالو کپڑے چولې وي ورڅ په کې معلومیدل کوم زیدار داغه به حکم د نش کې دغه نری کپڑے علامه شامی وای او د خلکو بدلونونه چولې سجدي ته چلال شي بنین بر لاړ شي نوم مقابل کې د شاکه مې سره ملا اقن اورت شروع کیږي نو کروبه احکار شولا او درې بیر سبحان رب العالمین په ټیم کې نمبر ټیم به خو مون مات شو پیږي دغه شان خزو نری لپټا چولی هته په کاریه کل ادم دغه اته سیدل کې چی نه دي ځانه په پوهه کوي والذکر يعتبر بانفراده ذکر ځان له حسابيږي عورت غلیظه ډکو د سماتی زی یادې یا د خزي ته شو د سماتی زی ذکر چې ځان له حسابيږي ربع احکار شولا یا زید طرفین وی منظمات کدینه کمینا امام یوسف رحم الله نسب وکذا الانثيان دغه شان د انډي چي دي دي کوم د قشان اختلاف دی ربع او نسب وهذا هو الصحيح دون الذم هم دارای سیده زم کې بنا انډي او ذکر بدواړه یو نه حسابه د دواړه بیل بیل لیکا ربع او نسب نزيد دغه خبره د اخیری خبره ده وز د وینځي عورت سره یو دوله کړی دي د وینځي عورت نو ملي سم ته ګوري د وینځي عورت چې ده کنه دا مونږ خو د حرې بیان کړو پس دا د سړي په شان دي البته د سړي خېټه نوم نه برا او ملا د نوم نه برا کومه سجد ملا ده دا عورت نه د وینځي د غم دی بس نور د سړي چې کوم اعضاء عورت نه لري د وینځي نه دي نو که به موږ کې خارج شو خیر دی وما كان عورة من الرجل اغه چې عورت د سړي دی نو فهو عورة من الامه د وینځم دی وبطنها وظهرها او خېټه او ملای دایم عورت دی ځکه دا محل شهوت دی وما سوا ذلك من بدنها او هغه چې سوا د وینځ د بدن نه دی نو عورت نه دی لقول عمر رضی الله تعالی عنہ یوی وینځ بزان لو پټره چولې وا او ته ول داسې مکوا حرایر او سرزان مشابه جوړه القي عنك الخمار لری کده ځان لو پټایا دفارو یا غندا کب غندا مطلب یې خدای لري غر ک کوم چوي اخیرنی داسې ده اتشبهینا ایت ځان مشابه جوړه د حرایر او سره بل وجدا د کاغه پرده کوي نو حرج دې ځکه د غلام خدمتون مولا خدمتونه کوي حرج کلویږي ولی ان تخرج لحاجه مولاها لحاجه مولا غوزي کله د حاجت د مولا د بارا فی ثياب مهنتها باغه کپړو د کار کی وزیر وزي او د کپړې د کار داسي چغي کې دا مخ او لاسونه او مټي او پتونان وغیرہ دا ټول کاری نو کته پرده لازمه کې حرج کلویږي عادتا د سیدا رفعت برحالها بزوات المحارم دغه حال داسې شو لکه د محارم حال لکه سړی چې خور ته ګوري مور ته ترور ته مخ او د لاسونو او د قدمونو نه علاوه نور کمندامونه دي شوت ویرلی غي ته کتل شي د مور خور په یګه کنه مطلب نیمټ وغیرہ وتا کور کې کار کوي کولاوي وړاږي او شامل شي کدا به بن کې نه حرج دی کنه چون کې دام کار کوي دا وینځي او مولا د باره کوي غیر د باره نو دي ته حکم ولګي چې بندې به حرج دی
په حق جميع الرجال لکه زوات د محارم چې دي په حق د ټولو سړو کې دفع للحرج د حکم د دې لپاره دی چې حرج لري شي هغه شاګردان ولیکلی دی نفس رضی الله عنه ویل څه من نه دي چې رضی الله عنه معنا دا الله دې راضي شي البته دومره ده چې صحابهونه علاوه بل چا لپاره نو هم دا پیدا کیږي چې لکه صحابي دي یا غیر صحابي له تعظیم د صحابي ورکې دي د وجنه فقهاوی می وایي بل چا سره